پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کله چې یو کار د یو کس اهل یا هغه ته کار حواله نشي بل کس حواله شي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فانتظر الساعه، باید تاسو قیامت انتظار کوئ. قیامت دې ته نه وایي چې دنیا ورانه شي، اسمانونه راولېږي، غرونه پاسې والوځي. قیامت چې کم کس مړ شه په هغې باندې قیامت قایم شه، او کوم نه چې یو کس یو شي اهل او تاغه اهل ته هغه شی ورنه کړي، په تا باندې به ظلم کوي، په تا باندې به جبر کوي، دا کس به ظالمي، دغه ستا قیامت دی په تا باندې. تاسې وګورئ چې کم وزیر اعظم دی، پرایم منسټر دی، هغه ته چې کم کار حواله دی هغه نه کوي، نو په خلکو باندې ظلمونه څومره کېږي. دغه رنګې لاندې چې راځه که کومه طبقه هم ده په پاکستان کې یا په دنیا کې واخله، هرې طبقې ته چې یو کار حواله شوی دی هغې اوسه پورې صحیح سر انجام کړی نه دی، نو چې کله یې صحیح ونه کړي نو لاندې رعایه باندې بیا څومره ظلم کېږي. تاسې وګورئ ارمي دي، دغه رنګې سیکیورټي ګارډ دي، دغه رنګې دا خانانو سره چې کوم چمچې ګرځي، دغه چمچو ته تاسې وګورئ د خلکو باندې څومره ظلم کوي د یو خان او د لږو پیسو د وجې نه. ولې؟ ځکه چې د کوم سیکیورټي ګارډ کوم کار دی هغه نه کوي په صحیح طریقه باندې، نو هغه مشر هم بدنام شي، سیکیورټي ګارډ هم بدنام شي، خلکو ته هم تکلیف وي. ولې؟ ځکه چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. او دا خلک د 2 روپو دپاره، د 2 روپو دپاره د یو انسان د خوشحالولو دپاره انسان ته داسې پاڼې په شانتې هم نه ګوري، د خزرې په شانتې هم ته نه ګوري. یو څنګه چې یو لوز فیملی خلک دي په دنیا کې، بیکاره، د ټول نه بیکارترین خلک په دنیا کې، هغه نظر باندې هم ته نه ګوري. ولې؟ د 2 پیسو دپاره، د 2 روپو دپاره. تاسې وګورئ دنیا کې ټول دغه حالات روان دي.